خبرې خو وشولې، مسلې بیان شولې، خو که سوچ پې وکړو نو همغه یوه خبره راځي لکه چې څنګه دلته څه ملګرو وویلې چې بار بار غلطېږو. دا خبره صحیح ده، ځکه چې موږ ډېرې موقعې ورکړلې د بهرنو خلکو له، دوه ځلې امیدګان راوستل، د هغوی په کور کې سینیټر جوړ شو، اوس پکې صوبایي ممبر هم شته. خو افسوس چې وګورو نو دا خلک همغه شانتې تیرو کې پراته دي، سړکونه یې کچه دي، لارې کوڅې کچه دي، د اوبو د صحت د بجلۍ هېڅ انتظام نشته. بیا پکې راغی یو موقع ورکړلې شوه تبدیلي سرکار له، خو افسوس چې هغه تبدیلي صرف او صرف منګه د ګرانۍ په شکل کې ولیدله، باقي نور څه په ترقیاتي کارونو کې موږ ونه لیدله. دې پسې یو امید پیدا شو چې دا صوبایي الیکشن هم کېږي زموږ په علاقو کې، دې سره به څه دغه راشي. خو افسوس چې بیا موږ هغه خلک منتخب کړل، په تیر وتلو د هغوی په چغو سرو او په دغه باندې تیر وتلو، خو هېڅ یې ونه کړل، بلکې چې څه کېدل هغه یې هم راباندې بند کړل، چې څه کېدل هغه هم د سټېټانو په شکل کې راباندې بند کړل. نو دا زمونږ او ستاسو که به ووایو نو خپله غلطي هم ده چې ولې داسې کسان موږ منتخب کوو چې هغوی په مخ کې دا حالي. نو انشاءالله دا یقین در کوم چې را روان دور انشاءالله زموږ د قومي وطن پارټۍ دی، دلته چې څومره مشکلات دي انشاءالله دا به موږ حل کوو. دلته یو مشر راته د پروګرام نه مخکې ویلي چې ګوره خیال کوئ کلک به را سره ودرېږئ چې هېر هم نه کوئ. نو زه هغه مشر ته او دې ډلې ته دا یقین در کوم، تاسو ته به ډېرو ته به معلومه نه وي، مشرانو ته به پته وي 30-35 سال که مخکې موږ لاړ شو نو په تاسو باندې یو جنګ راغلی و د پنډیالې او د علیمزو. نو زه د هغه سړي زوی یم انشاءالله چې نن هم د پنډیالې د مشرانو نه تپوس کولی شئ چې په هغه جګړه کې تا سره لاس په لاس ولاړو، بلکې د تاسو نه مخکې ولاړو او تاسو ته یې مورچې پته کړې وې، د هغه نوم ملک شیر اعظم مرحوم، زه د هغه زوی یم. نو انشاءالله دا یقین وساتئ چې څنګه هم در سره مخکې ملا تړلې وه دغه شان به یې سره بیا هم تړو، بیا به هم تړو، بیا به هم تړو. او انشاءالله ما د خپل مشرانو باندې دا اعتبار دی چې دا د وادي پاخه دي، وادي او دغه مضبوطي دي چې څه وادي او څه هغه در سره وکړي انشاءالله هغه به پوره کوي. خو د دې دپاره تاسو به هم د دوی مټې مضبوطه وای، د دوی په شا به ودرېږئ، زموږ د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو مټې به جوړېږئ، د سکندر حیات خان شیرپاو په شا به مضبوط ولاړ او د زموږ د پارټۍ پیغام به کور په کور رسوئ او خلکو ته به یې ښیئ چې بس ډېر دوکه شو، نور دغه خلکو پسې موږ نه ځو، ډېرې وعدې را سره وکړې، ډېرې دوکې راکړلې، نور به نه دوکه کېږو. زه دلته چې کوم نن کومو کسانو مشرانو شمولیت وکړو د هغوی ته ډاډګیرنه او دا یقین ورکوم چې انشاءالله را روان وخت کې به تاسو په خپلو فیصلو باندې خوشحاله یې، مطمئن به یې، او انشاءالله دا به ته وخت ثابتوي، دا به ته وخت ثابتوي انشاءالله چې په دې خپلو فیصلو به تاسو خوشحاله یې. وخت ډېر نه لمه ګرمي ده، مشران به هم خبرې کوي.